شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو دا وخت موجود ما تحصیل کاټلنګ میا خان سنګاو کې دا زما په څنګ کې تاسو ته چې کوم بچیان ښکاري د هغوی سره دغه تصویران په څنګ کې ناست دغه کاکاجي چې د هغه سره هم دوه امساګانې دي په خپو معذوره دی. دغه رور چې کمې سلګۍ وي کمې چغې وي دا د چا د ډز د کبله وي. په دې کور کې چې د شپې په 11:30 بجې یو نوجوان چې د موټروی په پولیس کې خپل ملازمت کو د شپې په 11:30 بجې درځم په 11:30 بجې کور ته رالی او په کور کې دننه په خپله کمره کې دننه د هغه خپل د ژوند د ملګري د لاسه قتل شو. باقي خبرې دوی سره کو دغه جړه دغه سلګۍ تاسو اورئ زما د خبرو پکې څه نشته. دوی څه خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر بس خیر خیریت دی. ته ووایه ما مختصر خبره وکړه دلته ستا رور ستاسو په خپل کور کې په کمره کې دننه د خپل کور ودانې د لاسه قتل شو. داسې څه وجه وه ده داسې څه سنګین جرم کړی و چې په خپل کور کې قتل بھائی بس نور خدای اسلام نه خبر زه خو مسافر یم باره په امارات کې او اچانک راته دا کوم ټلیفون راغی فون راته راغی او چې ورور دی شهید شوی دی والله د ما ورور ډېر په بېدردۍ سره شهید کړی دی او زما خوال ته ګېډه مات شوی مسافرو خوځې ګېډه ماتې نه ما خوال ته ګېډه سوری سوری شوی دی ما سره د انصاف وشي د کرنل د طرفنګه ډي آی جي د طرفنګه د اے جي د طرفنګه د ټول نه زه انصاف غواړم دې ښځې ته سخته نه سخته سزا میلاو شي پانسي ورته میلاو شي زندګي وله ورسکور کړې وه د واده ورځونه بس موږ ته د انصاف میلاو شي بس دا دې پانسي شي زما ورور ډېر په بېرحمۍ سره وژلی دی او ړه مې مات دی ړه مې مات دی والله مسافرو خوځې ګړه دغه شوي زرې زرې الله به تاسو ما ته بس انصاف پکار دی ټولو نه ما ته انصاف پکار دی مخکې ووایي چې دا رور زما لکه د ملګري و دا خو د ما ملګری دی رور خو مې نه دی دا خو د ما ملګری و انشاءالله. کتونکو د دې دنیا به څه انصاف وي د پاکستان خو چې کوم جج دی کوم قاضي دی په خپله چغې وي چې ما ته د انصاف میلاو شي چا له به څه انصاف ورکړي. خو بهرحال الله د انصاف وکړي. څنګه یې بچي ښایي دا څه نوم دی زویه مخلصه څه نوم دی بچیه مخلص دا تصویر چې کوم دی دا ستا بابا دی که نه دا څه چل شوی زویه چا وجلی چا وجلی بچیه اما مور قاتل تا مور وجلی نو مور دې ملاړه پلار هم لاړې پلار د تورو خاورو پناه شو مور د تورو تمبو لاندې پناه شوه ته پکې لږ پوهې تا نه ځکه تپوس کوم دا دوه بچیان خو ډېر واړه دي نو په کور کې څه تېرېږي ته خفه یې مور دې یادېږي که پلار دې یادېږي پلار څنګه پلار دي تاسو له به جامې پیزار داسې څه کول ستاسو فرمایشونه به پوره کول خفه یې ډېر دغه بابا ته چې ګورې هم معذوره دی دا کوم کاکاجي چې دی د بار نه راغلی دی دی هم چغې وایي سلګۍ وایي نو ته خو به بیا ډېر زیات خفه یې ژوند بدله مزه نه درکوي که نه بچیه نو څه وایې څه غوښتنه کې دا وخت تا د خیبر پښتونخوا چې کوم پولیس دي یا